وای چې د جبر نه باغی د انقلاب سړی دی نمري د جبر نه باغی د انقلاب سړی دی نمري د وخت د گزارونو د جواب سړی دی نمري او دینی او مذهبي خودنی منګه تراخای دینی او مذهبي خودنی منګه تراخای د علم او عرفان او د کتاب سړی دی نمري او زما په خیال دنیا کې به مثل کوم زینوي زما په خیال دنیا کې به مثل کوم زینوي بی مثال لا جواب سړی دی نمري او دا وخت ډیر ناقص دلته څوک نه پکاريږي دا وخت ډیر ناقص دلته څوک نه پکاريږي د وخت د مقابله او د حساب سړی دی نمري او دعا کوم ملګرو ټول امین را سره وکي دعا کوم ملګرو ټول امین را سره وکي برباد خو تل برباد وي خو آباد سړی دی نمري او دا یو سوال درنه خدای طلبګار په عجزۍ کړم دا یو سوال درنه خدای طلبګار په عجزۍ کړم الله دې تل ژوندي لري کامیاب سړی دی نمري زهم انسان محبت کوم استاد صاحبہ زهم انسان محبت کوم استاد صاحبہ فخر زستا په شخصیت کوم استاد صاحبہ تو معلم ہمی ترفیق ہمی ترہنما ہمی تشفیق ہمی مونږ چې ناپوه او تا دننه به په سکول ساتلو پس ناسه خبره به تا مونږ مشغول ساتلو اوس چې زلمی شو او د کار سړي شو د ستا د وجې نه هوښیار سړي شو اوس د خدمت ته طلبګار ولاړ یو ستا هر یو کار ته ښه تیار ولاړ یو سترګې مې پټې وې دماغو ته مې رنګ رنګې سوچونه راتلل د خپل کلاس او د خپل سکول راته یادونه راتلل ماضي پرېږده دورې جدید دې هېر کړو هغه د بایو کیمسټري محمد سعید دې هېر کړو د علم ډکه خزانه او هغه لمن دې یاد شي نور خو پرېږده محبوب الحسن دې یاد شي هغه په دین اسلام باندې مین قاضي الله څنګه سړی و هغه د کتوزو قاري عباد الله څنګه سړی و زمونږ د سکول هغه مایناز استادان د تن نغره د حق آواز استادان د مینې حد دې هېر کړو استاد فضل رب دې هېر کړو هغه سنسار ګنټنګ او نوز دې یاد شي د ساینس ټیچر هغه پیروز دې یاد شي هغه سنسار ګنټنګ او نوز دې یاد شي د ساینس ټیچر هغه پیروز دې یاد شي په امن مړ هغه مسلمان څنګه سړی و د اردو ټیچر ظفر علي خان څنګه سړی و په امن مړ هغه مسلمان څنګه سړی و د اردو ټیچر ظفر علي خان څنګه سړی و د خبرو انداز او بل مې عادت مې خوښ و په دې وجه خو پی ټي لطیف احمد مې خوښ و د ماشوم د پوهولو هغه خیال څنګه هېر کړم مزاح کوونکي سر اقبال څنګه خیر کړم د ماشوم د پوهولو هغه خیال څنګه هېر کړم مزاح کوونکي سر اقبال څنګه هېر کړم زمونږ د ټولو فخر رحمان الله استاد زمونږ په فکر کې ورډوم مدثر شو استاد د چا غمونو او سوچونو کې راګیر و مزو د تیر وخت په یو قسمه یادونو کې راګیر و مزو هغه د اسمبلۍ انتظام سنبالونکي ظفر نوید دې هېر کړو هغه د اسمبلۍ انتظام سنبالونکي ظفر نوید دې هېر کړو هغه په پښتو اقام معین عبدالمجید دې هېر کړو نه زمونږ د سکول یو استاد ذیشان احمد مې یاد شي بل د هایر سیکشن جان محمد مې یاد شي قسم په خدای کو مې له یاده وځي بل هغه ځوان مشتاق احمد مې یاد شي هغه د انور په شان ځلېدونکي او سپین سنګ سړی و هغه د ګوړې په شان خوږ او شیرین سنګ سړی و او سعوده د شاګردۍ حق دې ادا نه کړو سعوده د شاګردۍ حق دې ادا نه کړو ګینې شهید دا نن ورځ چې کوم مونږه ناز شو او کوم تقریب کې مونږه شرکت کړی دی او کوم هغه ماشومان کوم چې زمونږه میډ ټرم ایگزام شو او کوم ماشومانو په هغې کې ښه کارکردګۍ مظاهره کړې ده د هغې په اعزاز کې د پرایز ډسټریبیوشن هغه سر ته ورسېدو دا انعام ورکول دا خو ښکاري داسې د تمړې یو ټوکړه ښکاري خو اصل کې دا یو اعزاز دی او دا هغه اعزاز هغه چاته ملاویږي چا چې محنت کړې وي نو انشاءالله محنت پکو خواري بکو دا ساسو دا حوصله زیاتولو د پاره
دا دومره کړاو وشو دومره پروګرام وشو نو ان شاء الله العزیز را روان annual examinations دی د بورډ ایگزامز دی زمونږ خپل د 6 to 8 کلاس ایگزام دی ان شاء الله که جون و فوکړه چټیانو پسې پیوس مونږ د کالج هایر سیکنډري او بلاک چې کوم زمونږ سټوډنټس دي د فرست ایئر د سیکنډ ایئر د دې لپاره مونږ ایگزام کنډکټ کړی دی ان شاء الله او 3-4 تاریخ نه بعد هغه ایگزام سٹارټ کیږي او داسې خوندور پروګرام به ان شاء الله پاغه کې مونږ جوړو آی کې چې چا فرست سیکنډ تھرډ واغست هغه لپاره به ان شاء الله داسې پروګرام کو نو که دې کې څوک پاتې شوی وي نو هغه خپل چې کوم د زړه بړاس هغه بیا کې ان شاء الله تاسو ویسلی شئ اعظم همداري نن سرکاري سکول دا د هر چا د تنقید یو محور ګرځېدلی دی حالانکه زه په دعوی سره وایم چې الحمدلله زما په سرکاري استاد کې کم ټیلنټ دی زما په سرکاري ایڈمنسټریشن کې کم ټیلنټ دی زما سرکار چې کم سہولتونه د ماشوم ته ورکړي دی ورکړي او کم اسایشونه په سرکاري سکولونو کې دي نو هغه مرا په نورو کې نشته خو دلته کمی یو مونږ محسوسو او دا جړا او فریاد مونږ هر فورم باندې کړی دی چې مونږ سره د کمیونټي د طرف نه هیڅ ریسپانس نشته پلار د پدم نه لګي زما د بچي په سویم کې دی ناغه به داغه خیال سو ساتي او زه بیا هم دا دعوت ورکوم هغه ولسته چې کم ډسپاینټ دي کم نا امید دي سرکاري سکول دا یو ویژن لري سرکاري سکول یو ښکلا لري یو مستقبل لري زه الحمدلله په خپل سرکاري ادارو باندې